أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص 56 نمبر آیات. په دې 56 نمبر آیات کې نبی تصرف ذکر کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مخلوقاتو باندې تصرف اختیارات وسره نه تصرف چې کوم دی نو تصرف او اختیارات د صفت د الله تعالی د نبی علیه السلام سره هم موجود نه و. الله تعالی فرمایي انک لا تهدی، یقینا ته هدایت نشي کولای من هغه چاته احببت جستا خوخي، ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن الله تعالی هدایت کې چارم چوغاړي. وهو اعلم بالمهتدين، او دا الله تعالی خپي جن هدایت مندون کې خلق ناغه ته به هدایت وکي. د ځکه کې ورنه خبره دا ده چې دا هدایت څه شته ویل کیږي، او چې نبی عليه السلام هدایت نشي کولای نو بیا به د نبی عليه السلام ذمہواری څه خبره واجب د بس کار کوي. نو هدایت مشهوري معنی د دې دوه معنی دي، کله معنی استعمالي کله بل معنی استعمالي. یو معنی چې کوم ده نو هغه معنی د اراءه الطريق لار خودل، ته چاته سم لار وخه چې په دې لار باندې لاړ شه مقصد د پورسيږي. نو کدا کس بیا راسي کو نه خپل کار دې خو تعالی خودل دغه د هم هدایت وي، خو دغه هدایت په معنی د اراءه الطريق لار خودنی سر راځي. او دویم هدایت چې کوم دی په معنی د ایصال الی المطلوب، چې یو کس حق ته ورسي، خپل مقصد ته ورسي. پاکستان او سړی ته پوښتنه کې ناشنا کس چې کومبړ بازار ته کوم لار تل نو سره دوه اپشن دي، یو دا چې تلاس نه ونی سي کومبړ بازار ته ورسي، یو دا صرف لار وته وخه چې کله زړه شي دا سړک د ستري د سیده لار شو ورسي. دا ولنه اراده الطريق شو، د دویم ایصال الی المطلوب شو، حق ته رسول شو. او ذکر دا دوه معنی شو لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم کار نشي کولای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دویم کار شي انسان حق ته رسول او هدایت توفیق ورکول او جنت ته رسول، دا د پیغمبر کار نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہواری دا د خلکو د سملار وکي، خدا نه ورته وکي چې دا جایز دا ناجایز، دا پکار دي دا پکار نه دي. دا د نبی علیه السلام ذمہواری ده، بلکې د هر پیغمبر ذمہواری او منصب او دا ټول پیغمبرانو پورا سر ته رسول. پاتې شو دا خبره چې خلکو ته توفیق ورکول او خلک کلک مؤمنان جوړول، دا د پیغمبرانو په اختیار کې هم نه دي، دا غي په ذمہواری کې داخله خبره هم نه ده. امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی چې دا آیات ابو طالب بارکه نازل شوی دی، کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر او ډېر سخت موقع کې نبی علیه السلام باندې ډېر غیرت کا او کلک وسره ولاړو. اگر کدا مسلمان نو خو صبر ژوند دی ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا په بدن نظر باندې کتل نه شو. نو چې کله دی وفات کېد نبی علیه السلام ډېر ارمان چې زما تر دې ما سره ډېر محبت کړی دی او ما باندې ډېر غیرت او ننګ کړی دی، اوس که دا صرف ایمان نه وړي نو ډېر خپه وکړي جهنم نه بچ. خو باوجود دې چې د بس ایمان را نه وړو او سیرت کتابونو لیکلي د ابو جهل سر ته ناستو او چې کله نبی علیه السلام تلقین ورکړ هغه بس کلک چې ور په اخر کې هم د شرمونو ونه شرم به غیرتی ونه کې د جهنم نه ونه یریږي کلک. بس اخر کې هغه داسې ویل چې زه بس دا کلمه نشم ویلې، اگر که زما ورسې خبره کوي لیکن زه نشم ویلې، خلک ورته پیغور کوي چې ته په اخر کې ویریدل نو لہذا بس پیغور نه ځان بچ کوم او بس جهنم صحیح دی. دا شان د کې دی وفات شو. نو نبی علیہ السلام په دغه سره ډېر خپه او ډېر پریشان. الله تعالی نبی علیہ السلام د باره کې د آیت نازل کړي انک لا تهدی من احببت، یقینا ته حق ته نشي رسول، یقینا ته توفیق د حق نشي ورکولای. هغه چاته رستا خوخي خپل تر ډېر وخت او توفیق ولا نشي ورکولای، لیکن الله تعالی توفیق ورکوي هغه چاته چې خوښ شي. دلته کې د معنا توفیق سره واغسته شي معنا ډېر واضح شي. او وهو اعلم بالمهتدين، د الله تعالی ډېر خبر ځنی هدایت مندون کې خلک. عام سړی ته دا څه پته لګي چې دا سړی د هدایت مستحق دی نه دی، او په دې کې د هدایت هغه ماده شته بدی کې نشته، په دې باندې عام انسان پوهیږي نه، چې نه پوهیږي نو هدایت به توفیق به کم ځای نه ورکړي. الله تعالی دا خلک مستحقین هم پیژني، دی مستحق دی مستحق نه دی، دا توفیق مستحق دی نه دی. نو چې کله د سې پیژني نو به توفیق ولا هم ورکړي او مستحقین پیژني. زیات مفسرین لیکلي دي چې دا آیات اثر کې دی یو سوال جواب، او سوال داسې به کېدو کافرانو به داسې اعتراض کوو، همیشه د پاره د اعتراضونه به حق پرستو باندې کېږي مو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او پیغمبري په حق باندې قرآن آسماني کتاب دی، نو د خپل خپلوان وسره ولې متفق کېږي دی وسره ولې مني
نو دې ځکه کې جواب وشو چې د نبی عليه السلام ذمہواری هغه سم دین او سم حق لار خودلی د ذمہواری ده پاتې شو توفیق د پیغمبر په اختیار کې نه دی که څو خپل دی او توفیق الله تعالی نه ورکړي پیغمبر خو توفیق نشي ورکولای او چې کوم پردی دی خو چې توفیق په قسمت کې شته او توفیق غزې په کې صلاحیت پکې دی الله تعالی ول توفیق ورکړي او ټیک هدایت مونږ وقالو او د کافرانو په ویل کوم خلکو چې ایمان نه راوړو د هغوی سره ډېرې بانې به کوي هره زمانه کې چې کوم د اسلام خلاف څومره تحریکونه څومره ګروپونه نو په اسلام باندې د هغې مختلفې ترازونه مختلف اړخونه څوک وایي د ترقۍ خلاف دی څوک وایي د حقوق بشر خلاف دی څوک وایي داسې چل پکې دی څوک وایي دا کمزوري پکې ده څوک وایي دې زمانې سره نه پټ کېږي او څوک وایي خلک به څه وایي بلا قصې هغه زمانه کې چې کوم خلکو ایمان نه راوړو او خاص کر د نبی عليه السلام قومیز خلک او د مکې اوسېدونکي وو د هغوی چې کومې بانې وي وزرونه هغه وزرونه ذکر کېږي نو الله تعالی وایي وقالو او دې کافرانو به ویل چې ان نتبع الهدى فمعك کمن تابعداري وکړو د هدایت ستا سره یعنی د دین د سره ومنو نو تخطف من ارضنا من وزغلولی شو د خپل ځمکې نه د ځمکې نه به وشړلی شو کومې ځمکې نه د مکې نه به وشړلی شو نبي علیه السلام ته به ویل چې ستا په دین مې اعتراض نشته دین دې صحیح دی او بالکل د دلایلو سره برابر دی ستا د معجزاتو نه پته لګي ستا د صفتونو نه پته لګي چې ته خو پیغمبر یې لیکن د نه منلو وجه زموږ سره دا زموږ مجبوري ده مجبوري هم دا ده که موږ ایمان راوړو دا رب به مخالف شي او چې کله عرب خلک مخالف شي نو بیا به زموږ اقتصاد خراب شي تجارت په چا سره کوو معاملات په چا سره سات دغه شر ممکن دی دا عرب موږ باندې حمله وکړو د مکه نه وزګاره کیسه موږ وزغلې بل ځکه ته مو شړي بیا موږ جلاوطن شو د هجرت شپې ورځې وي کړهونه او تکلیفونه وي اقتصاد هم خراب شي دا زموږ وزرونه دي ځکه ایمان نشي راوړی د دوی د اعتراض نقل کولو یو وجه دام ده چې مخکینه کوم سوال وجه د خلک ایمان نه راوړي حالانکه ستا خپلوان نږدې خلک د ایمان نه راوړي ستا سره نه مطابقېږي څه وجه ده نو جواب یې دا وشو چې اصل کې دغه خپلوان او قومیز خلک په دې وجه مخالف نه دي چې دین صحیح نه دین صحیح دی خو دا خلک بزدله شوی دی بېغیرته دی په دې وجه باندې ایمان نه راوړي نو دوی اصل کې د خلکو نه مخلوق نه یریږي او وایي چې عرب خلک به مخالف شي بیا به داسې شي هغسې شي او په دې وجه باندې موږ دین نشو قبلولی نو دا هغوی بانه ده بیا به خپل ځمکې نه وزغلولی شو نو خطب چې کوم دی نو زغلول شړل تختول دې ته ایمان ده او نو دغه زموږ مجبوري شوه ځکه ایمان نه راوړو ایمان دومره قیمتي اساسه ده په دې وجه پرېږدو چې خلک مخالف نشي الله تعالی جواب اولم نمکن لهم حرما آمنا موږ ځای نه دی ورکړی دوی ته په حرام کې آمنا د په امن سره باوجود د دې چې دوی کافران دي اسلام نه قبلای د بتانو عبادت کوي لیکن د الله تعالی احسانات ته ګوره چې د حرم امن چې کوم دی غره دوی نصیب یوجبا الیه ثمرات کل شیء راخکره کیږي د میوه د هر یو شی هر شی میوه چې دنیا په کومه ګوټ کې کیږي نو مکه معظمه در رواني الته کې خلک راوړي رزقا د رزق د مل لدون زمنګ طرفنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوي د دې حاصل دا شو چې تاسو د دې نه یریږئ چې خلک په مخالف شي ایمان راوړلو په وجه باندې او زموږ اقتصاد به خراب شي نو باوجود د چې تاسو کافران وي بیا هم تاسو د پاره حرم د امن زګینه عرب خلک اگر چې اسلام یې نه مانو دین او شریعت نه قبلاو لیکن دا مسله باندې د ټولو کافرانو او ټولو عربو اتفاق چې په حرم کې د جګړې کول حرام دي منه دي او در دې حد پورې یو کس به د بل کس پلار وجلې او غزوه به وسره مخامخ شو په حرم کې خو گزاره به نه کا ولا حرام دي د امن زید جنگ جګړو زین دي په دې جنگ جګړې کول منه دي دا ټولو عربو دستور نو عرب چې د اسلام سره به د قائل نو د حرام د امنیت قائل چې د حرام د جګړو زین دي او دغه نه علاوه د تمام دنیا خوراکون هم دغه ځګن تر منتقلیدل نو بیا به دې کې د بوزدلې څه سوال چې خلک به مخالف شي اقتصاد هم خراب شي په حالت د کفر کې الله تعالی دومره پراخي درکړي د په حالت د اسلام کې به در نه کی در هغه خلکو د بیکار عذر ذکر دی چې کم دی کا دغه جواب ذکر شو او د سره د مسله هم ذکر شو چې د خلکو د مخالفت وجه دانه چې اسلام حق نه دی بلکې د خلکو بانا عذر د بوزدلی او بغیرتی ده چې په دې کې غیرت نشته الله تعالی وکم اهلکنا ودر من هلاک کړی دي من قريه نکلنا بطرت معيشتها حاجز زیاد شوی او اقتصاد ده هغوی مالدار شوی ډېر مالدار شوی
فتلک مساکنهم نو دغه کورونه دي لم تسکن من بعدهم الا قلیلا چې نه دي اوسېدلې د دوی نه وروسته بیا الا قلیلا مگر لږ وخت وکنا نحن الوارثین من باقی پاتې کېدونکي دا هم تخویب دنیاوي دی چې کوم خلک دین نه مني او آسماني دین او شریعت ته په سپک نظر باندې ګوري نو ډیر قومونه پر دنیا په سر باندې په دغه وجه الله تعالی هلاک کړي د دین ته په سپک نظر باندې کتري دي دا د خبرې خبرداري د چې په کومه زمانہ کې خلک د دین قدر نه کوي هغه نظام د الله تعالی موجود دی الله تعالی به خپل قهر او غضب نازلولې شي خرابولې شي یو دا مسله معلومه شوه د تخریب دنیاوي ویل کی دویمه مسله دا معلومیږي چې کافران او یا ځنې خلک په دې وجه باندې په اسلام باندې عمل نه کوي چې خلک برنه خپش ناراضه بشي مخالف بشي نو دا جدار خلکو نه یریږي د الله نه وري نه یریږي خلک به سره تعلقات په کټ کوي یا باندې کټ کوي یا به د وطن نشړي یا به نشړي یا به اقتصاد خرابيږي یا نه خرابيږي خدای الله قهر او غضب خو ته یقیني متوجي کی او الله تعالی نه په ذکر پټې دې خلاصېدل نشي نه د مرګ نوروز ته نه په قیامت کې په ذکر خلاصېدل نشي نو تاسو ګورئ ډېر خلک او مالدار خلک او معیشت ډېر زیات شي حد نه وختره مالدار د دین د مخالفت په وجه باندې الله تعالی د دنیا وزګاره کړي د نشته بس په دنیا باندې او د دین د بغاوت د وجه نه هغه به دومره نه دی پایدلی لګ وخت پایدلی بیا الله تعالی ختم کړي دي معلومه کې دا چې خطرناک څه چې کوم دی د دین مخالفت چې چر دین مخالفت کړي نو دا هغه هر څه تباہ شوی دی بیا پاتې شوی نه دا جهان هم تباہ دی او قبر کې خراب دی آخرت کې هم تباہ دی او چې چا په دین باندې عمل کړي دی نو که دنیا کې دا کمزور ژوند هم تر کړي او ګرچا ظالمان د لاسه شهید شوی هم دی دا چې واقع به کم کوز راغلی بیا هم د الله تعالی باندې زمانه د کامیاب او دا صحیح سړی دی نو حاصل دا چې عقلمندي دا چې الله تعالی د قهر نزان بچ کی دا عقلمندي دا د خلکو خفګانونو نزان بچ کی یوازې او د خلکو د اقتصادي مسلو د وجه نه تیاریږي چې دا شکی خبره د جواب شي کو بنش نو دین په نسبت باندې عقلمندي دا د الله نه ویری د الله تعالی د قهر نزان بچ او د الله تعالی ملس در سره ټول دنیا د مخالف شي بایکاټ اعلان کی بیا به هم ژوند خبره برتري